دویم نمبر شیل دی مونږه وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى الى الناس مرسلا. وثنيت او شاطبي رحمت الله عليه فرمایي چې یو خبره خو ما وکړه الله تعالی تعریف بسم الله سره مشروع کړه مشروع کړه. زما خبره وی وثنيت زما زما خبره ده صلى الله ربي رحمت دی ولېږي الله تعالی چې زما رب دی على الرضا غزات باندې چې ذر رضا چې هغه خاوند راضي کېدو یعنی الله تعالی به دون ورکی یا راضي شي اشاره دې تکړه ده ولا سوف يعطيك ربك فترضى نو على الرضا ویلي خو ذر رضا مراد هغه ذات باندې چې هغه د الله تعالی دون ورکی چې هغه د الله تعالی راضي شي. نومي سيدي محمد صلى الله عليه وسلم المهدى او اغا هديه تحفه الى الناس خلق طرف مرسلا را لګل شي. یو حدیث کراغلی دی د ابو طلحه الانصاري رضی الله تعالی عنہ چې نبی رسول الله تعالی تعالی فرمایي اے محمد صلی الله علیه وسلم آیت په دې خبر راځي نه کتاباً یو انسان یوزل درود وي مگر دا چې الله تعالی هغه باندې لت رحمتونه راوړي او تا باندې سلام وي وسلم وي نو الله تعالی په هغه باندې لزلا سلامتی نازلې. دا امام احمد رحمت الله علیه روشن نسائی رحمت الله علیه او حاکم رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی. امام زاهبی چې کوم دی یې تصحیح کړی دا حدیث صحیح دی. نو ګویا چې شاطبی رحمت الله علیه فرمایي چې زما دویم کلام هغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات مبارک باندې درود پاک دی درود پاک. او تاسو علماء دا خبره موریدلې ده تکرار په صورت باندې به وایو. علما فرمایي چې درود ډیر زیات فائدې ډیر زیات او ډیر زیات فضایل دي لیکن یو فضیلت ذات دی چې دینه لوی فضیلت نشي کېږي. هغه دا دی وکړه چې انسان په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي یو فرشته لړ شي او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره تاسو ما کړو کنه نه کړو. د امام بهقی رحمت الله علیه کتاب فضائل الاوقات یې دا خبره نقل کړې ده چې فرشته لړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې پلان کې چې د پلان کې زوی دی او د پلان کې قبیله دی تا باندې صلوات و سلام را لېږي. نو چې کوم انسان په نبی اسلام ډېر زیات درود وایي نو فرشته بار بار ورځي ورته پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې قبیله ته باندې درود پاک وایي. نو دا لوی فضیلت خبره څه کې دي چې روزانه ستاسو د نبی اسلام مخې ته او راولي شي دوی فضیلت خبره وي. بیا نبی اسلام په یو سپینه پاڼه باندې دغه کس دانوم د قبیلې نوم او د پلار نوم لیکي او ځان سره کېږي. قیامت پر ورځ باندې به یو کس فرشتو جهنم ته روان کړي. نو نبی علیہ السلام ډېر आवाजونو کې فرشتو ته چې ودرېږي دا زما امتی دي زما سره ضمانت دی. فرشتي به نبی علیہ السلام خبره نه اوري ځکه فرشتي داسې مخلوق دي چې لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. چې الله تعالی ورته سویلي بس اکبه کې د بل څه خبره نه مني. بیا فرشتي ورته وایي چې ستا خبره نه منو خو الله تعالی ته وفرمایا الله تعالی به مونږ بیا وایي. نو الله تعالی ته نبی علیہ السلام وفرمایي چې دې کس ما سره یو امانت کې دې لګرا واپس کړي زه دلته امانت ورکړم. و چې فرشتي را واپس کړي به جهنم ته رواني. فرشتي به را واپس کړي او نبی علیہ السلام یو سپیر ټوکړه راوالي دا کوم چې درود دی ویل نبی صلی الله علیه وسلم محفوظ کړي دا په یو تل کې کیږي او زه به د مالونو په بل تل کې کیږي. نو دا یو پرچې چې د باندې درود شریف دا ډېر زورور شي او درنه شي دا به جنت فیصله وشي جنت ته روان شي. یا به تاسو یې بهر هغه خبره تنو چې څوک کې څوک نه هغه خبره جدا ده او د درود شریف ډېر زیات فضایل دي. نو شاطبی رحمت الله علیه د بسم الله نه فورا بعد سره وړل درود شریف راوړل صحیح شو. او بیا بل یو حدیث شریف ته اشاره کړې ده چې دی فرمایي چې محمد المهدى هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې تحفه ده. دا یو حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د امام حاکم سے روایت کړی دی او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت راغلی دی او امام زاهبی سے چې کوم دې تصحیح کړی دا صحیح حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې زه رحمت للعالمین ما رحمتي ما او زه چې کوم دې الله تعالی طرفنا خلق طرف تر علی ګل شوی هدیه ما تحفه ما
امام شاطبي ته وی دویم کلام زما د چې رحمت دی وی د الله تعالی چې هغه الله زما رب دی پچا باندې رحمت وی درود دی پچاوي علی الرضا فاغه ذات باندې چې هغه الله تعالی راضی کوي تمره به ورکړه کوي چې الله تعالی به راضی کیږي څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم المهدى تحفنا الى الناس خلق مرسلا علی گلی شوی بیا فرمای وعترته دغه شانتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قریبي رشتہ دارانو باندې عترت هغه قریبي رشتہ دارانو ته ویل شي نبی علیہ السلام نږدې رشتہ داران دیو جنا امام مالک رحمت الله علیه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اهل چې ډیر نږدې او هغه خاندان چې هغه ډیر زیات نږدې دي ورته دین مراد عترت دا الله تعالی رحمت دې د نبی رسول فضات مبارک باندې وي او داغه په خاندان باندې ثم الصحابه بیا په صحابه باندې هم د الله تعالی رحمت دې بیا فرمایي ثم من تلاهم على الاحسان او بیا په هغه خلق باندې هم د الله تعالی رحمت وي چې اتباع کړی د صحابه على الإحسان خطر باندې تابعين في مراد يا بالتابعين وبعدهم وبتبع تابعين وبعدهم دي الله تعالى رحمته بالخير او دا تابعين دي فخير كده سيو فنيكو کول كده سيو وقبلا لکتیز باران پشانتی تیز باران څنګه چې هغه په لږ وخت ډیر اوريږي ډیر وګوبي داسې دي تابعین او تبع تابعین د دې تشبیه او مشابهت د صحابو څنګه چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات مبارک باندې خپل ځان قربان کړی دی د نبی علیہ السلام دفاع کړی دا دي تابعین او تبع تابعین او صحابو دفاع کړی او په لیکو کې چې کوم دي صحابو په شان مخکیوالي کړی اوس وصلحت او دریم کلام زمادار ان الحمد چې بشکا تعریف او حمد او ان الحمد جائز دي ان الحمد او ان الحمد دوان روایت شوی دریم کلام زماداري چې بشکا تعریفونه د الله تعالی د شان سره لایق دي لله خاص الله لري دائما او د همیشه لپاره دي مستمرا همیشه لپاره د الله تعالی سره او اذا حمد میولي وي اذا مزته وي جو ما ليس مقدو ام به چې کوم خبره کوم کتاب د الله تعالی په حمد سره په تعریف سره شروع نشي اجرمل على رغا اقطعوي مجزوم جزم دا هغه بیماری ده چې د کې انسان نه لاسونه کټکیږي ورځي نو معنی د مقطوع عن الشرف د عزتنا د شرفنا د شرافتنا هغه کتاب هغه علم چې کوم دی کټ کړی شي لنډي بوچی چې لکه مکه نه بیا غتی نو څه بدی ښکاری دا شان کوم کتاب کې د الله تعالی تعریف فسر کې ابتدا کې او د الله تعالی نوم او په نبی له صلوات والسلام باندې درود شریف رانشي هغه د اوچتوال نه کړی شي وی العلاء دا عین فزبر سره او دې کې اصل کې العلاء مد دی په دې باندې حمزه د اصفها ولا قاعده جاري شوې ده نو العلاء دې کې تقدير وقصر بیا جائز دی وقفان هذا الرد وجنه جائز اصل کې العلاء حمزه سره دې کې مد دی نو چې کله دا خبرې وکي حمد مشو او صلاه او سلام مشو بسم الله سره ابتدام کړی دا فرمای و بعض پس د دې خبرونه د صلاه او د سلام د بسم الله وحبل الله رسول الله تعالی فينا زمون په میانس کې کتاب وجود الله تعالی کتاب دی او دې کې اشاره کړی نه هغه آیت د سورۃ ال عمران کې راغلي د سلورم سپاره کې 103 نمبر آیت دی واعتصموا بحبل الله جميعا چې تاسو د الله تعالی رسول مضبوطی سره ونیسئ دی وجنه په یو حدیث کې راځي چې کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض چې الله تعالی کتاب دا یو رسول چې اسمان نه مکه ته راځوړند ده نو یو طرف د الله تعالی د دست قدرت کې دی او بل طرف تاسو لاس کې نو دا کله کوي دا سونی ته کله کوي
وبعض فصل صلاة او سلام فحبل الله رسید الله تعالی کې مراد قرآن شریف مراد څه دی فينا زمو په مېر کې کتابه د الله تعالی کتاب دی فجاهد به نو ته کوشش وکړه په دې الله تعالی کتاب سره مجاهده وکړه جهاد وکړه د دې الله تعالی د کتاب سره حبل العدا حبل داسې د حاده زیر سره شي نو دینه مراد د دشمن مکر و فریب دی د دشمن مکر و فریب دی یعنی ته عدا د عدو جمع د دشمن ته ویل شي اسم جمع ده بلکې نو ته کوشش وکړه په دې قرآن شریف سره د هغه مکر و فریب د دشمنانو متحبله چې هغې کوم جال جوړوي د دین خلاف نو ته د هغې مقابله په څه سره وکړه یا ته د قرآن شریف په دلایل او براهین سره کافران د قرآن شریف ته مایله کړه جال داسې جوړ کړه دلایل داسې تیار کړه چې هغې قرآن شریف ومني چې هغې قرآن شریف د دشمن مقابله په څه سره وکړه د کافرانو قرآن شریف سره صحیح شوه یعنی ته قرآن شریف دکه مضبوط ونیسه او د مبتدعینو او د کافرانو د هغې شکار وکړه او حق طرف ته یې راوله څه طرف ته یې راوله حبائلنا مراد دلته هغه قرآن شریف دی او هغه حجتونه دلایل دي چې هغه واضحه اوس د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې کوي یو اخلق به دا فعل تعجب دی واخلق به او څه ملګری دی دا قرآن شریف واخلق به خلیق ویل شي ملګری او ولي وإذ ليس ذکر چې نشته دی يخلق ذوالواله جدتا تازگی د قرآن شریف قرآن شریف داسې کتاب دی چې لا يخلق عن كثرة الرد انسان بار بار وی قرآن شریف د بار بار ویلو سره لړیږي نه بلکې په انسان څونه سیوا کوي څونه ډېرې وی تازگی نوره سیوا کوي تاسو خیال نه کړئ یو انسان حفظ وکړي ناظره وی دونه زبردست تلفظ او ادایګي نه وي چې تجوید وکړي بیا قرات وکړي او بیا مشکونه کوي نو څونه ډېر ډېر کې تازگی سیوا کیږي که نه ښایست سیوا کیږي په نسبت د نورو کلامونو سره نوي ګانه راشي نوي نعت راشي خلک یې ووایي چې د درې کاله پس نوي نعتونه راشي که نه نو چې یو نعتخوان ودرېږي یو زوړ نعت شروع کړي مړ وي دا خو زوړ نعت دی خلکو ته بیا مزه نه ورکړي لکه پخوا دا نعت مشهور رسول جومات کې ناستو برادره او تاسو په محفل کې درته دا نعت ووایه دا لږ دومره زاړه نعتونه یې وکړي خلکو ته مزه نه ورکړي لیکن قرآن شریف دا کوم مخ نه شروع دی صرف د مثالانو ته وګوره سوره یوسف څونه قاریان ویلي دي سوره مریم څونه قاریان ویلي دي ته چې کوم رکوع وینو ډېرو مثالان ویلي دي خو چې اوس بل مصري وي بل امام وي په حرم نه سړي ته ښه مزه سیوا کوي اړو دا ویني چې دا خو مخکې اورېدلی دي وایي داسې ځکه د قرآن شریف دا کمال دی اذ لیس یخلق جدة د قرآن شریف هغه تر و تازګي چې کوم ده هغه نه زړه کېږي هېڅ کله او صرف دا خبره نه ده چې کوم خلق د قرآن شریف خدمت کوي نو جدیدا هغې په عزت هغې په څه وي جدیدا موالیه په عزت سره وي شرافت سره وخت تېروي موالیه موالین مراد هغه خلق دی چې هغې د قرآن شریف باندې ملازمت کوي همیشګي کوي او هغه خبرو چې قرآن کې راغلي هغې باندې عمل کوي نو هغه خلک په عزت باندې وي چې کوم خلک د قرآن شریف سره ژوند تېروي او د قرآن شریف خدمت کوي على الجد مقبله او په کوشش سره د قرآن شریف ته مخ کړی دی او د قرآن شریف خدمت کوي بیا د قاري مثال ذکر کوي وقارئه المرضي هغه قاري چې د الله تعالی خوښ هغه قاري چې د الله تعالی خوښ او دا بخاری شریف کې فضائل قرآن کې دا حدیث راغلی دی مسلم شریف کې دا حدیث راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترج طعمها طيب وريحها طيب
یعنی مثال د هغه مؤمن چې هغه قرآن شریف وایي دا د اترج مثال دی اترج یا اترنج دا د لیمبو په شان دیونه ده او دا مې وخت مون پړل نه ده او کتابونو کې راغلي ده جديد بویم خوږ دی لکه څنګه نبی رسول الله فرمایي طعمها طيب وريحها طيب ذایقه خوږه ده او بویم خوږ دی صحیح شو تفسیر کې دې زونه خو لکه مثال په تور ام شو ام بویم خوږ دی او چې خورینو ام خوږم وي ګونه دې خوږ او مثال له هغه مؤمن چې مؤمن خو دې قرآن نه وي د مثال په حدیث کې د کجور راغلی دی چې خوږه خو ډیره ده بوی نشته او هغه منافق چې قرآن شریف وایي دی خو منافق او قرآن وایي د مثال د ریحان دی ریحان د مثال د عطر والا بوی زونه خوږ دی او اثر خدته دې به تر نږدې کا تراخري او هغه فاجر او منافق چې هغه قرآن شریف نه وایي دا هغه مثال چې کوم دی د حنظله حنظل دا فکر دا به زونه شو کنه تاسو ورته وایي او بهرحال یو داسې بوټي چې د هغې ځای کم ترخه ده او بویم صحیح شوه نو دې کې مثال ذکر کړي د هغه مؤمن چې دی مؤمن او قرآن وایي وقارئه المرضي هغه قاري چې رب ته راځي قر مثاله قرار شوی دی ورکړی شوی دی د هغه مثال کل اترجي په شان چې د څه د اترج صحیح شوه اترج دا د جیم په شت سره دی یا اترنج دوانه تاسو نو ها دا یو ونه ده د لیمبو په شان دی هغه کوي مالټا شو خو ګلګل خو خوب نه کنه خوب نه ها ستنه دلته نشته ما فیسبوک باندې کتلې و د نزدینه مې را نږدې کو د لیمبو په شان تر دې غټ دونه بهرحال عربو کې شته ویم خوب دی او ذایقه چې کوم دی خوږه نو فرمای حاله د دې اترج یا اترنج دوه حالتونه دي مریحا بویم خوږ دی وموکلا او خوندم ترې دوانه مزیدار دي نو کوم مؤمن چې هغه قرآن شریف وایي نو دا هغه مثال د اترنج دی یعنی بویم خوږ دی او یعنی قرآن شریف وایي ظاهرا هم ښایسته دی او عمل هم دنه صفاري دنه خوږ دی او چې کوم قاری وي او هغه یعنی قرآن شریف نه وایي عام مؤمن دی نو مثال یې څه دی کجوري دی خو دې ځکه مؤمن دی خو د خپلې نه قرآن شریف نه راځي خو ګواز یې چاته خو پیدا نه ورګي مثال یې څه شو کجوري شو فرمایي هو المرتضى دا قاری دی خوخوي د خلکو امن په امامت سره د جمعات امامتي نه یادي ها پر رهنمایي سره رهبري سره دې زمو مشر شي زمو په دلې دی کې هو المرتضى دا قاری د قرآن چې هغه المرتضى لبره المرضي دی خلکو الله وختي هغه د خلکو خوخوي امن په مشرع سره او اذا كان امه چې دا قاری جامع الخصائل امت یو قوم دې ته ویلي چې هر قسم خلک نو امتنا مراد دلته دې چې هغه کې خخ عادتونو مجموعه وي جامع الخصائل وي نیک عادتونه پکې وي روزدار وي او ابراش لاندې احسان کون کې وي صابر وي شاکر وي دا ټول صفاتونه پکې وي نو دا د خلکم په مشرع باندې خوښ وي او دې مشرع پس منډ نه وي بلکې ويممه قصد کوي ويممه او قصد کوي ظل الرزانه ظل اغصوري الرزانه رزانه به لشي سکینه او وقار ته یعنی دا عزت په خپل فخر کوي چې زه دې سړي تراشه دا عزت په خپل فخر کوي چې زه دې پلان کې قاری صاحب شمه دې عزت په منډه نه و چې خلک وایي لکه دا پلان کې دی او ډنګړې دی او دا پلان کې استاد دی او ډنګړي شاګرد دی دا شنه دې نه کوي ځان سره بلکې عزت په خپل د پس راځي عزت په فخر کوي ويممه ظل الرزانه هغه عزت په خپل باندې قصد او اراده کوي چې زه دل لړشم قنقل ویلی شي ډیر شګوتا او دلته نه مراد قلقل نه مراد هغه درون وزن څه مراد دې درون وزن یعنی هغه ډیر عزت او ډیر اوچتی او ډیر بړای
په خپل کوشش کوي چې زلاړ شم ولدي قاری سره ملګری شم د قاری صفات بیانې چې قاری بسنګ وي هو الحر یو خو دې آزاد یعنی د خپل خواهشات غلام نه وي حر نه مراد یعنی دنیا او خواهشات دې تابعدار نه وي بلکې دلته دا پته وي چې الله تعالی فرمایي چې ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نبی علیہ السلام فرمایي کچره دا دنیا وزن د الله تعالی په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر وي نو کافر ته به د دینه یو ساس کې نو ور کړی ترمذی شریف کې حدیث راغلی دی او هغه وی چې دا حدیث غریب دی صحیح او غریب ابن ماجه کې دا حدیث نقل شوی نو دا قاری چې کوم دی هغه د خواهشات نه سوي آزاد وي خو کله ان کان الحریه کچره دی لایق وي دې سوي لایق وي او دی او خيار وي حری دې سوي او خيار وي دې سوي او خيار وي دنیا چانکړی وي دنیا چانکړی وي هر قسم خلک دې دې وي چې لکه دا ګوره فرعون سره سونه مالو نمرود سره سونه مالو ها قارون سره سونه مالو هغه په مال څوک دې پوی حقیقت نه خبر وي نو دې خپل خواهشات نه غلام کی که خواهشات ورته راځي نو هغه خوا کوي نو دې سوي حواریان دی مددگار وی له د قرآن شریف بس د قرآن شریف په مدد کې لګیا وي حواری مددگار ته ویل شي حواری ته ویل شي مددگار او بتحریه او دی په کوشش کې لګیا وي دی په کوشش کې لګیا وي د قرآن شریف مددگار وي د قرآن شریف درس او تدریس کې لګیا وي اله تر دې ان تنبلا چې مرشي تنبل ویل شي مرکیدو ته اصل کې دا استعماليږي تنبل البعير چې کله اوخ مرشي تنبل دغه پر استعماليږي کله چې اوخ مرشي نو ورته ویل شي تنبل البعير تنبلنا مراد دلته سره مرکیدل یعنی دا قاری طول عمر د قرآن شریف په خدمت کې لګیا وي تر دې چې د مرګ راشي نو اعلی ورنه دی لګیا وي د قرآن شریف خدمت کې لګیا وي او یو انسان دا سوچ نه کوي چې کنه زه قرآن شریف وېما او زما به کې څوک مددگار وي کبه نه وي په آخرت کې زما سي حساب کتاب وي الله تعالی فرمایي چې دا کتاب چې کوم دی دا الله تعالی په حدیث کې راغلی دا چې سفارشي دي چې دا مضبوط سفارشي دي یو حدیث کې راغلی اگر چې ضعیف دی چې د الله تعالی په نسبت باندې د قرآن شریف نه زیات مضبوط سفارشي نه نبيشته او نه بل څوک نه بل څوک دا حدیث ضعیف دی بهرحال قرآن شریف یو مضبوط سفارشي دی او راغلی په یو حدیث کې چې قرآن شریف چې کوم دی اقرأ القرآن فإنه يوم القيامة شفيعا لأصحابه تاسو قرآن شریف وایي ځکه دی به د خپل مرګورو لپاره د قیامت پر ورځ باندې سفارش کوي نو شاطبی سے بغی ته اشاره کړی دا ان کتاب الله اوثق شافع بشکا کتاب د الله تعالی دا مضبوط سفارشی دی مضبوط په څه معنی دی په دې معنی دی ګور یو پیغمبر د یو کس سفارش کوي چې الله تعالی دی جنت ته بوزا اصلي جنتی شه کنه هغه سړی له سفارش کولی شي چې خدای پاکه خزم امراولې زوی امراولې مور ویلی شي یو ولی د چا سفارش کوي یو داسې بل چا سفارش کوي هغه بوتلی شي څوک جنت ته لیکن چې قرآن شریف د چا سفارش کوي هغه لس کس نورم بوتلی شي کنه دا مضبوط سفارش شو وان کتاب الله بشک کتاب د الله تعالی یعنی قرآن شریف او مستق شافع دا مضبوط سفارش دی قوي سفارش دی ځکه چې دا انسان به د قبر د عذاب نه دا مخکې را روان دي قبر د عذاب نه دغه شاته د جهنم د عذاب نه بدیر او بس واغنى غناء او دا قرآن شریف چې کوم دی کافی دی په کفایت سره واقفا کفایتا واغنى غناء کافی دی په کفایت سره یو حدیث شریف کې راځي وایي چې الله تعالی د قرآن شریف دولت ورکړي دي او دی د خلکو مال او دولت بنگلي موټر ویني او بیا وشي ما تر ډیر وړو کې نو دا ډیره غټه ګناه ده دی وجنه یو روایت کې راځي چې عام خبره ده چې یو بادشاہ او دغه د زوی سره یو حافظ قرآن شریف ختم
چې قران شریف سره ختم کړو نو بادشاہ خبرو د خبرې نه چې د استاد د قران څونه مرتبه ده نو هغه اعلان وکړو چې دا حافظ او قاری په تامړي کې ودروي او د بل طرف سره سر زر واچوي سر زر سره وتلي چې څونه سر زر د وزن دي دا ورکې دا د انعام حافظ صاحب چې کوم دی څونه چې د پیسې مې نه ویلې او بچا سره اوس ما څه کار کړی ما صرف قران ورته خو درې ما څونه غټ کار نه کړی نو دوی ښا دونه غټ کار تا کړو ته دې ته ورکوي زر ښه ما چې استاد ضرورت نشته ځکه د قران شریف بدله د قران شریف حق لا شکر شي ادا کوي هو اغنا غناء قران شریف ذاتي ورکون کې دي چې هغه کافي کیدون کې دي یو حدیث شریف کې راځي چې قران شریف ذاتي مالداري ده چې دې سره فقر نشته دې سره فقر نشته او د دینه علاوه بل مالداري شته نه د دینه بل سوا مالداري شته نشته د قران د الله تعالی کتاب دې تاسو کوم خبره کومه ما ډیر زیات مالدار دي ډیر زیات د حد زیات یو ځل په شارجه ایرپورټ کې پروګرامو د عرب امارات ټول نوکران هیڅ نوکر ته په کم نظر باندې ګوري ټول نوکران دا ولاړ یو کرسي چې کوم دی چې ولې واده ایرپورټ مشر راځه هغه راغی پکې نه نو ما ته غس منیجر کوم د تلاوت تراشه د تلاوت تراوسته ما عربو ته ګوري دین سره د قران سره محبت وین هغه وی لکه د سره ورشه بل کرسي راوړ دو کرسي کې خو د یو باندې ځکه حالان کې غټ غټ افسران او لوی لوی مالداران او ټول موجود لیکن هغه کې ټول ولاړو ما تلاوت کو دای نه پس نه ځکه نه ولې ما تلاوت مو کو پروګرام ختم شو بیا د پاتې ځکه د قران شریف نه سیوا مالداري نشته خلکو سره په دنیا کرولونه او يرګونه پیسې موږ راځو موږ به کې لس روپې هم نه لیکن څو قران شریف د قران شریف نه زیاته مالداري نشته واهبا متفضلا او دا قران شریف ته کم دی کم انسان په دې دوام وکي ځان په اوسه چې ټول عمر نو دې ډېر زیات ورکون کې الله تعالی د دې قران شریف ته برکت نه ډېر زیات څه انسان ته ورکوي ډېر زیات چې انسان وهم او ګمان کې ناراضي خو دې د قران شریف خدمت کوي نو قران شریف د وجنه الله تعالی ډېر زیات څه الله تعالی انسان ته ورکړي دا محمد ثاني چې زموږ استاد مولانا اشرف الثاني رحمت الله عليه داغه زامن نو لورياني برحال داغه مفتی جمیل احمد تنوی ته داغه په وسو کې راځي نو داغه زامن دي مفتی جمیل احمد تنوی ته د جامع شفیع کې مفتی تیر شوی او دا ډېر لوی علما زمونږ د غیو شاګردان داغه زامن دي نو هغه یو مشرف ریتانوی سره دا شیخ الغدیث دی او د حکیم اختر ته خلیفہ دی کراچي والا د خلیفہ دی ډیر زبردست عالم دی او ډیر خپل واعظ او نصیحت کوي بیا بل کشر زوی دویم نمبر دا قاری محمد ثانوی سره دی قرائتو کې نن په پاکستان کې لوی قاری دی درې کسه غټ قاریان پاکستان کې نن په لټا یو زمون استاد دی حضرت قاری محمد ابراهیم میر محمد حفظه الله تعالی او یو میا احمد دانوی حفظه الله تعالی کوم د اشرف ثانوی په نسو کې راځي د مفتی جمیل احمد ثانوی په زویری دا پټاپ قاریانو کې دي او یو شیخ ادریس عاصم حفظه الله تعالی دا درې ونه کسان د دې د مدینه منوره کې د ټاپ په مدینه منوره کې هغه ریکارډینګ شروع کو د تلاوت چې قرآن شریف خو لیکل شته د عرب خود غټ غټ قاریان دي زمونه کې قاریان دي کې نو د غون مدینه سټیټس ته واغسو چې چا واس کولې د تجوید د چا صحیح دي صرف د درې کسانې پاکستان نه واغسته اره اوسم پوری د قاری سے زموږ د استاد د مدینه له ریډیو نه تلاوت راځي شیخ محمد بن باندې نو قاریان وسره دي دیوانه د پاکستان نه واغستل او دوی چې کوم تلاوت په ریډیو باندې کول د مازیګر ټیم کې ما یا د ساري نه ولس بجو کې به دا پروګرام په ریډیو نشر کېدل او ټول خلک پوریدل نو د محمد ثانوی سے خپل دا خبره کوله واهب المتفضلات اسلامه په تفصیل په ذکر راغی چې تاسو کسو پیژنې ځای خبره او دا محمد ثانوی سے الله تعالی یو بل شرف ورکړي چې الله تعالی شرف وغوړي هغه کې چې سره حسد نه پکار په الله تعالی ورکړي یو ځل په مسجد نبوي کې مونږ کولو تراویح کولو چې امام صاحب داغه مړې بند شو مړې خراب شو بس هغه رب دي شانه څوک نسلی دی مخکې کړي زمو مړې خراب واستي کاوه اګ قدرتي د لاس پلاس ورغلې دی مخکې کړي
باقي ټول تراوی د پړاو کړی دا یو وړو کې شرط دی دوی شرط دی چې الله تعالی ورکړي پاکستان دی میا متانور حفظه الله تعالی نو دوی چې زماده شپې 2-3 بجې شاتو تاړو شو دی واحد من متفضلات غره نو لکه مې ویلي 2-3 بجې ته وګورو تاسو شوق ته وګورئ 2-3 بجې شات کړي نو وې دې کې لږ تاسو چې دین وروډه دی چې وروډه به دا ما تاسو ورته څوک ډېر مهمان نواز انسان دی مو خپل د شپې 12 کې 11 بجې تلو ورمو ډبول ورې لرکړو یوې بجې پورا سره بیٹک کې ناس خپل زبردست انسان نو وی چې وروډه به ورنه مې تاسو کې یو څون شاګرد نو ځکه کوم دې استاد دیرو دې تر کوو یاده وړ دغه تر کوو وی چې تاسو شاګرد نو اوس رااله منو کلی نه ما چې داریک بکاری دې ګرځاو شمو تاسو امانت ځان نه و چې ور به کلو کو نو 2 کیلو شات ورته دوه ته به راځي راځي نو قران شریف چې انسان وای اگر چې موږ په دینیت باندې نه وای موږ اگر چې په دینیت باندې نه وای خو الله تعالی ورکی ځکه تاسو په خیال کړی وي د تدریانو مثال بیانې وای زمون واده دی یا زمون کړو پروګرام دی او ما سره تاسو خدمت وکړو سمو کړل ما سره چې کله پروګرام ختم شي نو تاسو ته مو اړیکې خدمت والا کینې نو خدمت والا باندې خټې روټې مخري یو ته ورم کې شبه د قانون ته میوته چې کوم خلک د الله تعالی کتاب خدمت کوي نو غیبه د دنیا کې فرق نه کوي کوي باندې ورته چې نور ته میوته تاسو نه ده دا واهبا متفضلا ډیر زیات ورکوون چې الله تعالی د دنیا او آخرت څونه راځي ملګری که څو وړي او خیر جلیس دا بهترین ملګری قران دی امام نووي ته په دا تقریبا وفات شوی دی په 851 لګبه یا 857 هغه په خپل زمانه کې وی زمونږ زمانه د نن شپږ ته وکړه مخکې زمانه یادې وی نن سبا خلک ډیر زیات خراب شوی دی وی په دې زمانه کې چې انسان د قران شریف سره ملګری یو کې بندا بهترین ملګری زمونږ دې زمانه کې څه پکار شپږ ته وکړه پس څه پکار زمانه خو ډیره تیر شوی ده یو بزرګ تیر شوی باندې خبر اکثر ودی کې تاسو پکېږي ما ته فون راکې یو بزرګونو کله الکو بالکل ینګ جوان خپلو یو زنانه ورته د زنا دعوت ورکړه نو ته وی نن الله نه یریږم او زنه یو نه کړم بیا چې بوډا شنو بوډا په کټ کې وملاسو او خپل ځان پکې نشه راخره خدای خبره به را یاد شوه وی کاش چې مکړې وسونه بخوا ور په ځواني کې انکار کړ او بوډاوالي چې سوي چې کړه نو نه به د خپل شیخ نه تاسو کو د پیرنه ټول څه داسې چللې چې ځوانو باندې ګور انکار نکړو ولکه هیڅ نه راتله او چې بوډا شم نو ته خبر راځي دا ولي وی اصل کې ته کوم زمانه کې ځوان وی هغه زمانه د نبی هم زمانه ته نږدې و اکی فتنی فسادونه او دا شیطان دا دغه دونه په انسان باندې نو اوس ته بوډا شوی د زمانه نبی هم زمانه لري شوی دا خبره زده کوم چې امام نووي ته وی د نن شپږ سو کاله مخ کې چې زموږ زمانه دا سیده چې د صرف قرآن سره ملګرتیا پکار ده زموږ زمانه کې اوس ته پکار سو فیصد پکار انسان قرآن سره ملګرتیا فرمای وخير جلیس دا قرآن شریف بهترین هم نشین جلیس ویل شي ملګری او دا قرآن شریف کوم دی احسن الحديث هم دی ځکه الله تعالی فرمای الله نزل احسن الحديث سورې زمر کې راغلي دي د رښتما سپاره ده کومه ده 23 نمبر آیت 23 سپاره ده ودا ځنیشته دا شانتي یو حدیث راغلی مسلم شریف کې او محمد صاحب نقل کړی دی چې کله یو قوم په کورونو کې د الله تعالی یعنی په یو کور د کورونو د الله تعالی کې کینی او د الله تعالی کتاب تلاوت کی او درس کی داغي مگر دی باندې نازلی کی سکینه د روح سکون او رحمت او دغه شان د فرشتي په خپل وزرو کې هغه راپټي او الله تعالی د دوی ذکر په هغه ځای کې کوي چې کوم ځای کې دي سره الله تعالی سره فرشتي دي یعنی مونږ یې دلته ذکر کوو د الله تعالی په خپل مجلس کې بر د خپل شان مطابق د فرشتو په مجلس کې چې پاک او غوره مجلس دی باغی کې د خلکو ذکر کوي نو چې کوم انسان د قرآن شریف تلاوت کوي نو د الله تعالی کلام دی وای بر الله تعالی فرشتو ته وای چې تاسو خو وای چې دا به څه کوي یسلک الدماء دا خو چې کوم دی دا به کې هغه به کوي نو په طیبه کې راغلي دي چې وان ربنا بهم یباهی الله تعالی په دې فرشتو باندې فخر کوي چې وګوره زما بندتا تاسو سوي او د حدیث کې نو وخير جلیس دا قرآن شریف سره بهترین هم نشین دی بهترین ملګری دی دا چې ملګری چې لا یمل حدیثه دا خبرې سړی کینا دا خبرې سړی کینا دا خزه څونه بهترین شی دی انسان ملګری ها
او یو ځل خبرو کې دوه ځله خبرې سره چې مړه چپ شه دماغ دراته خراب تاسو دا کنه تاسو نه دې کړی یو چې دا بل څنګه شي مړه چا چې کړی ته پته نو بهترین ملګری د انسان د جون ملګری دی لیکن انسان دغه د خبرو نه څنګه سړی چې درته یو تخته خو قرآن شریف لا يمل حديثه دا قرآن شریف خبري انسان لړی کوي نه بلکې چې څومره پکې سوچ کې دونه انسان په علم کې د انسان په جذبه کې د انسان په خوږوالي کې کوم دی اضافه کوي تاسو یو واقعي خبرې زه به ما خبرو دیږي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د امام شدید شاګرد وکړ مشهور واقعه ده برحال هغه د واقعې هغه ته نه ځم لیکن د امام شافعي رحمت الله علیه د کور فراکه چې کله وکړو د یو آیت نه چې څومره مسائل روباسي خبر مې دی پس کومه چې لا يمل حديثه د قرآن شریف خبرې انسان ستړي کوي نه بلکې د کې لذت خوږوالی او وضاحت دا نور سیوا کیږي دا تاسو خپل کوشش وکړئ تاسو آیت وایي بار وایي انسان تلفظ هم په خسته کیږي او کله معنی کې سوچ کړي نو انسان د ډیر څه حاصلېږي دا غي او ثواب خو شرط دي نه چې بار وایي په حرفونه کې ملاوي دا هو یقیني ده ګنور څه تبخصوصي کنه مخصوص دا هو خامخا ملاوي نو لا يمل حديثه دا خبر انسان طریقینا دی وجنه بعض علماء یو متل ذکر کړی په عربی کې چې هر مکرر چیز دا انسان طریقی ورته څنګه لیکن قرآن شریف نه ګوره په سورة الرحمن کې فبأي آلاء ربكما تكذبان سونه دل راغلي دي لیکن دې یو قارینه وره چې یو ځلی وي ته بیا سوچ کې چې دا پکې بیا و خیر مونږ نه داخله کوي الکه هغه تکذبان په فکر راځي صورت وای کار یو څه بل تعالی د خصاصي د امت غره هغه یو ځای کې تلاوت تللی ومن یو سړی را پسراغي چې ما ته هغه صورت وای چې مات به کوم زبان هغه صورت راته وای مات به کوم زبان هغه صورت راته وای وګوره بار پکې راغلي دي خو ستړي کوي نه نور مزه انسان ته سیوا کوي وترداده يزداد فيه تجملا وترداده او د دې ورد کول دوباره ویل يزداد فيه سیوا ول راولي په قرآن شریف په تلفظ کې یو زين ثواب فيه تجملا هکي خيستوالي خايس سیوا کوي دغه انسان یو آیت ویلو باندې په یو آیت ذکرولو باندې انسان ته د 100 رکعاتو نفلو د قبول شوی ثواب ملاوي کله څنګه د مولوی ته د 100 رکعاتو نفل نو چې انسان یو آیت بار وی او نور وسره وی نو څونه باجر دی ګټي نور جمله پرې دا د دنیا اجر او ثواب بلکې روایت کې راغلي دي چې د عمر څخه دا روایت راغلي دي چې د قرآن شریف په یو حرف به انسان ته یو حوره ملاوي یو حرف ورته پورا ملاوي نو چې څونه ته بار وی دونه به تعالی اجر او ثواب او ارث کی زیاتېږي وترداده او بار لوټاول د قرآن شریف بار ویل د قرآن شریف يزداد فيه سوال راولي په قرآن شریف کې تجملا حسن او جمال دې چې کوم دې سیوا کوي نو جایز دی دا ضمیر دا قریبان یعنی يزداد فيه سیوال راولي په قرآن شریف کې یا سیوال راولي په قاری کې سیوال راولي په قرآن شریف کې یا سیوال راولي په قاری کې لازمانه دی ها فضیلت دی